مهتدي ملګری نه خبره معلومیږي ملګری چې کوم دنو هغه صحابه کرام نبی علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام رنگ په صحابه کرامو کې وو دې ځای کې لږه غونډه مختصر لنډه خبره کوي د مشاجرات صحابه مبارک مشاجرات صحابه یو اهمه مسله ده بابا د هغې باره کې خبره کوي دا د اجتهاد خبره وه او هر یو چې کوم دی نو ځان حق ګاڼو نو هغوی د حق په تلاش کې تیزي کړې ده دا د حق دپاره یې کړي دي دا څه د دغه دپاره د یو بل سپکولو دپاره او یا د دنیا دپاره یې نه دي کړي وی بحر حق کردن شان هر یک عمل گرچه اندر اجتهاد آمد خلل بحر حق کردن شان هر یک عمل دا اللہ دا پارا دی کرد هر یو عمل گرچه اندر اجتهاد آمد خلل اگرچه پہ اجتهاد کی نقصان راغلو ذکر المجتهد قد یختی وقد یصیب اجتهاد خبره کله سړی ټیک شي او کله څه شي غلط شي هغه د حق د طلب د پاره کړی او ځنو خلکو په صحابه کرام باندې بد ویلي دي او ځنو تاریخونو په صحابه کرام باندې بد ویلي دي نو لنډه اخلاص کړه وینست جز افسانه تاریخی وطن هی چونی تاریخ در آتش فگن دا شعرم شیخ سے پنپیر کی ہوئی نیست جز افسانہ تاریخی وطن ند علاوه د قصون تاریخ د دی وطن دی وطن کې چې کم تاریخونه لیکل شوي دي دا صرف قصې را جمع کړي دي دا غي نه دي کړي جانچ پړتال نه دی کړي اگر تحقیق کرا کوټه معلومول دا ځان لکار دی او قصې را جمع کولو ځان لکار دی دی جا لکا مواد را جمع کړي دي څه مواد او کارو کوټه به معلوم کړي نیست جز افسانه تاریخی وطن نه د علاوه چې کوم نه د قصونه تاریخ د ملک هی چونی تاریخ در آتش فگن دا سغوند تاریخ پور تارتاو کا اے مخاطب ہست ای وقت سخن گوش اندک سوئی ای دیوان کن دینا رستو دا آل دا درود اغی خبر ختم شوا گویا اے مخاطب نرستو اما بعدو دے اما بعد لگا خطبہ سر تا سکڑا قرصا والا اوس لگا دی باچا ذکر گئی دا دی خپل کتاب او دا دی مضمون لگ تعارف کی لگ سکی تعارف وی اے مخاطب ہست این وقت سخن اے مخاطب دا وقت دا خبرو دے دا وقت چا دے دا خبرو دے گوش اندک سوئی ای دیوان کن لگونتا کی وقت دی لیونی تکی دا اندک لگونتا سوئی ای دیوان کن دی لیونی تا لگ سکی دا وقت کی دا اگر بابا ځان یادې دې د الله په محبت کې لیوانې ده کنه ځکه ځان ته چې کمندونو لیوانې وي ځان ته لیوانې وي اے مخاطب هست ای وقت سخن اے مخاطب دا وقت د خبرو ده گوش اندک سوئی ای دیوان کن دا وقت د خبرو ده څه مطلب در دې لږ تفصیل کوي په دې شاعرانو باندې یو حال راځي په دې شاعرانو یو حال راځي زه په خپل الحمدلله لکه د شاعر زوی ما کنه ما ته لکه سنا څه پته شته یو دا شاعري چې نه دا شاګردای شي نه دی دا به شاګردا خدایي ملکه ده اگر قدرتی طور یو ملکه ده دغه نه ده لکه په کسب نه ده په کسب نه ده او دویم هر وخت نشي چې کم سړی وي دا فی البدی شاعر دی هغه صرف مقفى الفاظو کې ماهر
لکه مقفى الفاظ برابرې نو مضمون شاعری چې یو سړی کوي د دې خاص چرته یو ټیمی او پاغه باندې بس القا غونته شي شروع شي ما د والد سره یو دوستو دا غنوم سبحان الدین مذوب مړ دی الله دې وبخي هغه دا جی ویل چې لکه دې خپل شاعری ورته ټوله یاد ده لیکل ولا نه ورځي دومره ذهینو امیو لکه لیکل ولا نه ورته چې خپل کوم شاعری ودا ټوله وته یاد و خو لیکل به بچا باندې انو چې ستیم با لکه د لیکلو ټیمونو کس پیسې کو आवाज به کوئی پلان کې را رسو یا غیر راغلی دا وس لیکل دي چې ضروري کوي بیا دا کیږي مولانا رومي چې خپل لیکلي دي دام او امام باندې غیبی القا ده غیبی القا ده په ما شوی ده 2 کال د مولانا رومي الهام بندو په پاره کې عزیز سبب مسنوی تاخير شد بیا به کې لیکلي دي چې 2 کال به انخطار له د بر نه نه راتل نه ما څه کړل کړکای بنداو دا بابا چې وای ودا دغه ټیم دی خبرو ټیم نه تفصیلی کوي ویلګ دی لیونی توکیدا وی هم چتو تی خور دایم شکر ز غیب سر پای گفتار بر کردم ز جیب هم چتو تی خور دایم شکر ز غیب ویلکه د توتی می خړلې دا خوګه د عالم غیب نه عالم غیب نه ویلکه د توتی څخه خړلې دا خوګه خړلې دا سر پای گفتار بر کردم ز جیب بر کردم ز جیب نو سر چې ده نو د خبرو د پاره می د گریوان نارایسته ده یعنی سر می راوچت کړه د اوس خبرې کومه سر پای گفتار بر کردم ز جیب سر چې کم دنو د خبرو د پاره د گریوان نه می راوچت کړه ده گر خدا خواد شوم بادی سحر بحر تو من اے درخت بے ثمر نو دا دی کتاب ته ترغیب ده یعنی دی کې د سدي کنه دا د عالم غیب خبرې دي دا الهامي دي کنه دا به تاسو کتابونو کې نه ملایي او دا خبره ترغیب ولا ورکه خامخه مصنف دیواچه کې خپل کتاب ته څور کوي ترغیب بابا وای دا واستاد لپاره چې کمونو فائدې شي گر خدا خواهد شوم بعد سحر کالا او غواړي نو زبد سحر بعد شمه د سحر بعد کیو سکونی تا ته بس ملاو شي بعد سحر څنګه بار تو من اے درخت بے ثمر استاد پاره چې کم ده نو یم ونی به میوي تاکي د الله د محبت میوه نشته زبتا ز پاره داسې شمه لکه بعد صبا لکه بعد څه شي نو بعد صبا سره داونه یو بر سره وجنګي میوه داري شي تاکي به الله څه پیدا کی میوه پیدا کی آ کنم باتو کے با محضون شراب آ کنم باتو کے با جائے کباب آ کنم باتو کے با محضون شراب دا بل فضیلت ذکر گئی دا دی کلام ویتا سروا آغا معاملو کما لکه غمجن سره چې شراب کوي یو غمجن سره دی او چې شراب سکی اوس کی واددن ټول غمونه شي هیر شي دا شک هر څه شي هیر شي بس طالب زدا سے او غم در کا مچار غم بدن سکی هیر شي ا کنم باتو کې با محضو شراب او بکم تا سره غس کې با محضو شراب چې غمجن سره کوي شراب ا کنم باتو کې با جائے کباب آغا با حکم تا سرا چه اوگی سرا کئی کبابو کباب پیجنی انڈو والا کانا آغا کنم باتو اکا یو طالب جان وگه ده او آغا چه کمدنو سیمانا اتا گینٹی پنپیر کی در تس شوه ده ناس شوه دا سده لگا بچو چه رولی او ده چه کمدنو ورطا تا کباب کی ده زبردست کباب دا کی ده نو دا کباب لگا دا اوگه سڑے سکی مڑی زما دا کلام بم داسیو کی آ کنم باتو او بکم تا سرا غس کے با جائے کباب چی اوگی سرائی کئی کباب آ کنم باتو کے با خاک بہار آ کنم باتو کے با عشاق یار آ کنم باتو کے با خاک بہار او بکم تا سرا آغا
چې خاور سره کوي سپرلې چې سپرلې د چا سره کوي کومه معاملې چې سپرلې د خاور سره کوي چې سپرلې راشي نو خاور شته شي کنه تاسو سره به مزاغ وکم او کنم باتو کباو شاقیار او بکم تا سرا غسو کباو شاقیار لکا چدا شقانو سرا محبوبی لکا محبوب سرا دا عاشق سکیگی تسلی او خوشحالی گی دغه شانتی او بده کلام باندې تسشي خوشاله شي طالب داس شمه کباو شاقیار لکا شقانو د پاره محبوبم بعد یدری نرا دادی زکف تو نداری ہے چه جزنامی سلف وزده کی داوشو ترغیب ورک کنا کتاب تا اوس ورپسې ذکر گئی چې دا بابا ستاسو سبق پنوي نو دفعه اعتراض کوي دفعه چا کوي اعتراض زما سبق نه دی زو زوړ سبق زوتو ما خو تا زوړ سبق یې کړی دی تا ته ځکه نه ښکاری چې تا زوړ سبق څه کړی دی هیر کړی دی زه ته صرف د سلف نوم پیژنې مشن د سلف نه پیژنې زه تعالی مشن د سلف ورکوم اګه زوړ سبق د ته یادوم نه دی بعد دیری نارا دادی زکف هغه زاړه شراب دی هیر کړی دی او لري کړی دی ور کړی دی د لاسو هغه د لاسو نه په لس کړی دی ور کړی دی بعد دیرینا شراب زاړو را دادی زکفو دادی سے کم نه د لاسو نه تلی دی تو نه داری ہے چې جز نام سلف ته نه پیژنې علاوه د نوم د سلفنا صرف د سلف څه پیژنې ذا سبب شد وقت بر تو سخت مر ساغر کش ازمای توحید پر ذا سبب شد وقت پر تو سخت مر چې کله د اسلاف مشن پر خودو نو وخت در باندې سخت راغې وخت در باندې سخت راغې زد هغه اسلاف سبق چې هغه خالص توحید دی غدر کول غواړم خالص توحید در کول غواړم ذا سبب شد وقت په برتو سخت مر د دیو جنا پتا باندې وخت چې کمنو سخت تاریخ راغې ساغر کش ازمای توحید پر یو کب چې کمنو یو جام هغه د شراب د توحید نو اسکا ساغر کش یو چې کمنو جام راخ کا ازمای توحید پر د شراب د توحید نړکو شراب د توحید نه څه تاشوی مغرور راز نوی را از نو شیدن نوشیدنش از جها و از هما فکرو فنش ورچ شراب اس کی سڑے کنا دا ارث نسشی نا خبرش دا ارث نا خبرشی بعض توحید جام اس کا چې مخلوق ستا په نظر کې صفر ښکار شي د سالم دنیا مکر و فن داغه نه غافل شي ختم ارث ختم شي صحیح ده کنه دا سے توحید جام اس کا تاشوی مغرور از نوشیدنش تاشوی مغرور از نوشیدنش دا چې تج کمندنو غافل شي او بے پروا شي مغرور معنی مستغنی دا چې ته بے پروا شي او مستغنی شي د وجه د سکلو د شرابونه د سنه مستغنی شي از جهانو از هما مکروفنش د ټول دنیا نه او د ټول دنیا د مکر او د فریب نه دا غنه لکه مال دولت مادیات دا بستا په نظر کې صفر شي صفر بنگرا خود مستی توحیدیان راضی ایمتا شود برتوایان بنگرا خود مستی توحیدیان راز ایمتا شود برتوایان راشا بنگر اگورا آ خود مستی توحیدیان راشا اگورا جا کمنو پخپلا اغا نشد موحدینو نشد جا تا موحدینو حالات نظام خبر کرلے تا توحید خودشت الفاظ وائے راز ایمیتا شود برتو آیان دا دی شرابو
د دې شراب چې کمدنو راز به پتا تخکار شي ان دا موحدینو حالات څه وګوره تا ته ور دي توحید په خپل چې کمدنو سم معلوم شي راز معلوم شي بے خبر استند از آفات دار زاکی اندر کامشان شهدست زر بے خبر استند از آفات دار دا موحدین چې دي نو دا بے خبر دي د مصیبتونو د زمانه نه شروط په نه خرابوي کسو کې راکاږي کسو کې اوښه شروط نه خرابوي بے خبر دي بے خبر استند از آفات دار بے خبر دي چې کمنو د مصیبتونو د زمانه نه ولې ځان کې اندر کام شان شادست زار دار دی وجنا چې ردی په کار کې د کمنو ظاهرم شاهد دي ورپسې وای ضرب الحبیب زبیبو سره یعنی کدی د پاره یو شی تریخو مینو دی لسه دی خوب دی صحیح ده کنه دی لسه دی لکه مولانا رومی هغه شعر دی کہ نا خوشی تو خوشبوت بر جان من دل فدای یار دل رنجان من دی په دې باندې پروا نه کوي ځان کې اندر کام شان شاده استزار زکا چې د دې په دې دنیا کې او د دې په دې کارونو کې ظاهرهم شاهد دی جمله آفتها ببین اصحابی دا ول علت ذکر کړي مخکې لپاره وجه دا ظاهر تول شاهد وای ظاهر ته ول شاهد وای او بالکل زمانه مصیبت اړو دی منیر چې زمانه کې مصیبتونه کم دي وی جمله آفتها ببین اصحابی دا ما سبق لپاره علت جمله آفتها ببین اصحابی ټول مصیبتونه غنی چې کم دنو د حبیب نه دا ټول آفتونه غنی چې دا چا د طرف دي دا حبیب د طرف دي پس نبا شذر بدل بر جزبی وی پس نبا شذر بدل بر جزبی نو نشت نه د چې کم دنو غزار د محبوب او علاوه د اوس کی نه بلسو د حبیب گزار څه شي اوس پس نبا شذر بدل بر جز حبیب نو نه د چې کم دنو اغا وحل د محبوب علاوه د اوس کی نه سوئی تو تیرے کے آیت از کسان اوست محرک دست شان را دست نهان دا وایي دا شیخ سعدی می وځي کې دا څه مضمون ویل دی چې کچرته کې د مخلوق د طرف نه د کسانو د دشمن یا د چاره طرف نه تا طرف ته غش شي راشي تا طرف ته غش شي راشي د مخلوق د طرف نه تا طرف ته غش شي راشي دی وی وی د دې خوځون کې دوست دی د دله د غشي د وشتلو طاقت شاور کړی دی او دا غش په دل د زړه کې د چاره وړولې دي خو دا هغه ته ویلې دي ما کې څه غلطي شته سوئی تو تیرے کې آیت از کسان ستا په طرف چې غسه راضی د څه کسانو طرف نه اوس تو محرک دست شان را در نهان نو آغا اللہ دے محرک حرکت ورکون کے دست شان را در نهان لاس داغت کمدنو پدے کے پڑتے در حقیقت ضرب یا رستے پہ سر پا حقیقت کے دا چه کمدنو دا اللہ وحل دی ضرب یا رستے پہ سر وحل یار دی اے ملگریا اے بچیا تو مکن از دست دشمن شور و شر در حقیقت ضرب یا رستے پہ سر دا پا حقیقت کی وحل یار دیا بچیا تو مکن از دست دشمن شور و شر نو تمکوا د دشمن د لاس د وجنا شور او شر مجوړوا شور او شر مجوړوا چې غوبل جو کړل دی الله رب العزت ته متوجه شه الله رب العزت ته کمنو متوجه شه دانت آکیو قلب شندر خوابنیس جز ید آیار در اسبابنیس دانت آکیو قلب شندر خوابنیس پی جنی پویگی پده خبره آغا سڑے چه دا غزر غافل نوی دا غزر ود نوی نو پده خبر آغا سکیگی پویگی سکا جز ید آیار در اسبابنیس دا اللہ دا لاس نا علاوہ دا یار دا لاس نا علاوہ دا اختیار نا علاوہ
بل لاس په اسبابو کې نشته یعنی اسبابو کې تاثیر چون کې سوکته الله دې جو زیاده یار در اسباب نس علاوه د لاس د یار نه کمنو په اسبابو کې نشته ده یعنی دا هر څه چې دي په دې کې اثر چون کې سوکته الله دې د ضرر خبر وکړه بیا ور پسې د فائدې خبره کوي زبست کارو